السلام علیکم. زه یم ډاکټر نظام الله خان. دا یو ګل راغلی دی او دا یو ګل بچی راوستی دی. ستا ده زویه؟ د چا ده؟ ښه ستا ده بچیه؟ اول خو دې رضا کېږي چې د چا ده. په هر کې مسله دا ده چې د دې 15 ورځې وشولې او د دې ډک بار نه کېږي، فیسز یې نه کېږي. نو ما ته دا تپوس وکړو چې بچی دا په خېټه مړه ده، ځکه چې ما ورته ټمپریچر وکتو 98 تر راغلی دی، یخه شوې ده. په دې حال کې 15 ورځې دې وشي چې پاټي نه کوي او دې ته پی پرووایډ نه دي. څو بچي دي ته دې 3 بچي دي ورسره د یو پیسې سره. تاسو ته پی اخلئ یو پیسې نه اخلئ. د دې مطلب دا دی چې په دې پیسې کې دومره پی نشته چې دا خپل بچي ماړه کړي. نو چې کله بچي نشي ماړولی نو دا به مال لرې شم پاتې کېږي او د دې په خېټه کې څه دي ته راشه لږ رانږدې کړه. مکمل خېټه داسې ده چې لکه دې اډوسه خوړلې نه ده 15 ورځې. نو د دې به ټمپریچر هم ډاون کېږي، د دې به صحت هم ګډوډېږي، د دې هارټ بیټ هم کمېږي، د دې به ټمپریچر هم هر څه به ختمېږي. دا دومره په بد حال دی. د دې سره اوس تاسو سره څه وکړم؟ دې له تاسو په اولنۍ ورځ نه راولئ. ګوره زما مشوره تاسو ته دا ده چې داسې نمونه بچي چې هغې ته د مور پی نه برابرېږي، هغې ته د بل سورس نه پی را برابروي، د بل ځای د بلې بیزې نه، د بلې غوا نه، او دا په خېټه چې ماړه نه دا ایشوز به ډېر زیات راځي او ستاسو نه به دغه شانتي څاروي ضایع کېږي. السلام علیکم.